موږ एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट کړو پای کې क्वेश्चन नंबर 4 دی چې determine whether the following quadratic equation have real roots and if so find the roots. تاسو له دا quadratic equations درکړي دي وی تاسو چیک کې چې د دې روټس چې کوم دا ریلز دي تاسو له دا equations درکړي تاسو ته وایي چې د دې روټس چیک کې چې دا ریلی نو کچره ریل روټس وي نو بیا تاسو معلوم کې د دې روټس یعنی تاسو دا ریزلټ چې کوم دا ویریفای کې پارت پس ته چې x² + 5x + 5 = 0 نو اول به موږ د ریل د روټس لپاره چې کو چې آیا د دې د روټس ریل دي کنه دي نو د دې به اول موږ ډیسکریمیننٹ معلوم کو دا بولی کې تاسو x² + 5x + 5 = 0 نو دا به تاسو کمپیر کې د سټانډرډ فارم سره کوم چې موږ سره x² + bx + c = 0 په دې کې د a ویلیو چې کوم دا 1 دا د b ویلیو چې کوم دا 5 تا او د c ویلیو هم 5 تا نو ډیسکریمیننٹ چې کوم دا هغه فارموله موږ سره وا b² - 4ac په دې کې به تاسو ویلیوز پټینګ وکړئ نو b ویلیو 5 ته نو 5² وشي -4 د a ویلیو چې کوم دا 1 دا او د c ویلیو چې کوم دا 5 تا نو دا بشي 5² 25 راځي او دا به -20 راشي یعنی د ډیسکریمیننٹ چې کوم دا هغه راغی تاسو سره 5 یو پازیټیو ویلیو رااله نو موږ ویلي چې کله تاسو سره ډیسکریمیننٹ چې کوم دا ګریټر دین 0 راشي نو د دې چې کوم روټس وي هغه وسې او ریلز وي روټس آر ریل وي ان ایکوال وي او ریشنل ایریشنل با دې ته تاسو ګورئ دا 5 نان پرفیکټ سکوير نمبر دی نو د دې روټ چې کوم دا هغه به ایریشنل وي اوس په موږ دا ویریفای کو چې آیا د دې کوم روټس راځي هغه ریل دي کنه دي نو دا ایکویشن به تاسو سال کې x² + 5x + 5 = 0 دا ولې کې چې په ریل روټس دا بسال کې تاسو دا په فیکټرایزیشن باندې وچ کې چې دا په فیکټرایزیشن باندې فاسیبل دی او که فاسیبل نه دی نو دا کوم وګورو نو دا په فیکټرایزیشن باندې فاسیبل نه دی یعنی دا چې دوه نمبرز نشته چې تاسو ملټیپلای کې دا غینه 5x راځي او جمع کې دا غینه چې کم دا 5x راځي نو دا به موږ سال کو په کوادریټک فارموله باندې کوم چې موږ سره کې وندا x = -b + -b² - 4ac / 2a د دې کې به تاسو د a b c ویلیو فوټ کې کوم چې تاسو دارو باسلیو نو دلته کې به دا فوټ کې x = - د b ویلیو 5 تا دا بشي -5 + دلته b² دی نو د 5² به واخلې -4 د a ویلیو چې کوم دا 1 دا او د c ویلیو چې کوم دا 5 تا / 2 او د a ویلیو چې کوم دا 1 دا نو دا به تاسو سمپلیفای کې دا بشي -5 ± او دا براشي تاسو سره 5² نو 25 -20 / 2 یعنی د x ویلیو چې کوم دا براشي -5 ± √5 پراشي او / 2 یعنی موږ کتل چې د x کوم ویلیوز را له هغه -5 √5 / 2 یو دا ویلیو رااله x1 او بل چې کوم دا x2 موږ سره راشي -5 -√5 / 2 نو دا موږ سره دوه سولوشنز رااله د دینه به هم تاسو سره یو ریل نمبر راځي او د دینه به هم تاسو سره یو ریل نمبر راځي چې دا سمپلیفای کې بل دې دا روټس موږ کتل چې دا ان ایکوال دي ځکه دلته پلس ساين دی دلته ماینس ساين دی او بل دا ایریشنل دی یعنی په سکوير روټ سمبل کې دنه چې کوم دا یو نمبر ایریشنل لاغلی چې کله دا تاسو سمپلیفای کې یان دینه یو ایریشنل نمبر راځي او دا تاسو دې سره پلس کې او یا تاسو ډیوایډ کړئ نو د دې نه تاسو سره یو ایریشنل نمبر راځي اور بس سیکنڈ پارٹ ہے جو 4x² + 12x + 9 = 0 اول به موږ د دې چیک کوو چې دا روټس په ریل وی کبه نه نو دا غي د لپاره به تاسو د دې ډیسکریمیننٹ معلوم کې چې دا غي د لپاره فارموله دا b² - 4ac یعنی په دې کې به موږ ډایرکټ پټینګ وکړو د b ویلیو په دې کې 12 دا به شي 12² - 4 د a ویلیو چې کوم دا هغه پکې 4 دا او د c ویلیو 9 دا
دا به تاسو راشي 12 سکویر چې کوم دا 144 راځي او ماینس دا به تاسو راشي 6 4 4 are 16 او 16 9 are 144 نو د دې نه تاسو سره ډیسکریمیننت 0 راغی یعنی ډی چې کوم دا موږ سره د 0 برابر راغلی موږ ویلو چې کله تاسو سره ډی د 0 برابر وي نو روټس په چې کوم دا تاسو سره ایکوال وي یا ریل به وي ایکوال به وي او ریشنل وي اوس په دا مونږ ریزلټ ویریفای کوو د ریل روټس لپاره به چې کوم دا مونږ سال کوو نو 4x سکویر پلس 12x پلس 9 از ایکوال ټو 0 نو دا به مونږ په فیکټرایزیشن باندې سال کوو نو په فیکټرایزیشن چې دا مونږ سال کوو نو داسې دوه نمبرز وګورو چې د هغې د پراډکټ نه 36x سکویر راځي او د ایډیشن نه چې کوم دا 12x راځي داسې دوه نمبرز چې کوم دا هغه مونږ سره دي 6x plus 6x او plus 9 په خپل ځای راغی is equal to 0 یعنی 6 د 6 سره جمع کړئ نو 12x راځي او چې ملټیپلای کړئ نو 36 راځي نو د دلته نه به چې کوم دا تاسو دا دواړه کمباین کړئ یو ګروپ په جوړ کړئ 4x سکویر پلس 6x او پلس دلته کې به 6x پلس 9 is equal to 0 د دې نه به تاسو 2x کامن کړئ نو دلته کې به تاسو سره 2x پلس 3 پاتې شي د دلته نه چې کله تاسو 3 کامن کړئ نو دلته کې به تاسو سره پاتې شي 2x پلس 3 is equal to 0 یعنی یو فیکټر تاسو سره راغی 2x پلس 3 او بل هم تاسو سره 2x پلس 3 راغی دې دواړو نه به یو واخلئ او دا چې کم پاتې شو یعنی دا موږ لیکلی شو چې 2x پلس 3 هول سکویر ځکه بیس سیم پاور 8 کېږي دواړو سایډ ته به سکویر روټ والئ نو دلته کې به 2x پلس 3 په دې به هم تاسو سکویر روټ والئ او د 0 به دې سایډ ته هم تاسو سکویر روټ والئ نو دا د سره ختم شو یعنی 2x پلس 3 او دلته کې به چې کوم دا 0 راشي نو دا به هغه سایډ ته د واړوئ دا 3 نو دا به شي -3 یعنی د x ویلیو چې کوم دا هغه راغله -3/2 نو موږ وکتو چې د x ویلیو چې کوم دا موږ سره راغله -3/2 راغله یعنی دا د دې چې کوم سولوشن دی ریل نمبرز په د دې نه راځي ولا ایکوال دی او ریشنل دی یعنی که چېرې د دې سولوشن سیټس موږ لیکو نو هغه به تاسو سره شي -3/2 اصل کې دلته به د x تا ویلیو چې کوم دا دواړه یو شان راغلي دا به -3/2 دی -3/2 د خو د سیټ طریقه ده چې تاسو په سیټ کې ایلیمنټ چې کوم دا یو فیرې لیکئ third number part دی چې 6x square plus x minus 2 is equal to 0 د دې چې کوم دا موږ به اول ډیسکریمیننت معلوم کو دا غي نه به موږ ته پته ولګي چې د دې روټس پر ریل وي که بنئ نو دا بولی کې چې 6x square plus x minus 2 is equal to 0 دا به کمپیر کې سټینډرډ فارم سره ax square plus bx plus c د دې نه تاسو د a b c ویلیو رو واسه د a ویلیو 6 دا د b ویلیو چې کوم دا 1 دا او د c ویلیو چې کوم دا -2 دا نو د ډیسکریمیننت فارمولا موږ سره وا چې b سکوير -4ac په دې کې به تاسو فوټینګ وکړئ نو د b ویلیو 1 دا نو 1 سکوير بشي -4 د a ویلیو 6 دا او د c ویلیو چې کوم دا -2 دا نو دا 1 سکوير نه 1 راشي او دا ماینس په ملټیپلای شي پلس بشي د لږ چې کوم دا 4 له 6 کې ضرب ورکړي نو 24 راځي او 24 له 2 کې ضرب ورکړي نو 48 راځي یعنی د دې نه چې کوم دا موږ سره راغی 49 نو d چې کوم دا د ډیسکریمیننت موږ سره راغی 49 کم چې ګریټر دین 0 دی نو کچری دا ګریټر دین 0 نو بیا موږ وایو روټ چې کوم دا به ریل وي ان ایکوال وي یعنی د یو بل نه مختلف راځي او ریشنل وی یا به ایریشنلی نه به تاسو د نمبر ته ګورئ 49 یو پرفیکټ سکویر نمبر دی کم چې د 7 کراس 7 نه جوړلی نو دا یو پرفیکټ سکویر نمبر دی نو موږ وایو د دې روټ چې کوم دا به سي دا به ریشنل وي ایریشنل باله چې کله دا نان پرفیکټ سکویر نمبر اوس په دا موږ ویریفای کوو چې د دې کوم روټس راځي هغه به سره راځي 6x square plus x minus 2 is equal to 0
نو داسې دوه نمبرز به ګورئ چې هغه تاسو ملټیپلای کوئ چې د هغې د ملټیپلیکیشن نه -12x سکویر راځي او د ایډیشن نه چې کوم دا تاسو سره x راځي. نو داسې دوه نمبرز چې کوم دا هغه موږ سره دي دا 6x سکویر به په خپل ځای راشي. دا نمبر به دا ایکسپریشن دا نمبر به تاسو چې کوم دا دوه ته سپلیټ کړئ، یو به 4x شي یو به -3x شي. دا دواړه موږ جمع کړو نو x ته راځي او که ملټیپلای یې کړو نو 12x سکویر ته راځي. نو 6x سکویر پلس 4x دا به تاسو واخلئ یو او بل به چې کوم دا تاسو والئ ماینس مکامل کړو نو دا به شي 3x پلس 2 is equal to 0. د دې نه به 2x کامن کې نو دلته کې به تاسو سره 3x پلس 2 پاتې شي او د دلته نه به 1 کامن کې نو دا به شي 3x پلس 2 is equal to 0. یعنی 2x minus 1 چې کوم دا یو فیکټر راغی او بل راغی 3x plus 2 is equal to 0. یعنی 2x minus 1 چې کوم دا د 0 برابر دی اور 3x plus 2 چې کوم دا د 0 برابر دی. د دې نه به د x ویلیو معلومه کړو 2x is equal to 1 یا x is equal to 1/2 دا راغی اور دلته کې به 3x is equal to -2 یا د x ویلیو به تاسو راشي -2/3. نو موږ وکړو چې کوم سولوشن سیټ سره له موږ سره یو 1/2 دی او بل -2/3 دی. یعنی دا د دې نه به ریل نمبر راځي دا ریشنلی او ان ایکوال یعنی 1/2 د -2/3 نه مختلف دی.